बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि वज़रिब लहुम बयान कदुइता मसलल हयातिद दुनिया मिसाल द ज़्वंद दुनिया कमा इंदा पशान दो बोदे अंज़लनाहु मिनस समाए गौबचना दिलकड़े मुंदा मिनस समाए दबरना दूरिया दिन फ़ख्तलत बे नबातुल अर्ज़े इख्तिलात हम खपल अल्फाज क्यों इस्तेमाल इख्तिलात मिक्सिंग नमिक्स दे सरा नबातुल अर्ज़े ज़रगुन दज़मकी फासबह हशी नोस चिकल दज़मकरा ज़रगुन शी शनई तो नजर डेर शाइस्ता कारी खलक वर्ता खुशालीगी स आउटपुट पर राजी। अल्लाह ताला फरमाई इन डिडावी che फासबह हशीमन गर्जिदा गया हुनटोल हशीमन वुच रेजा रेजा वुच दा गुन्ने शनशी पदा स्प्रिंग की नजर लसूरा खैस्ता राजी बस सो पर जून जुलाई राजी दे हिच शेनी अर्थे रेजर दशवी। अल्लाह ताला फरमाई दार दुनिया जवन दाम दक करेंगे फॉर टाइम बीइंग ग्रीन रीदा होते पे दो कशवे तवाई की निदा एवरलास्टिंग दा तवाई की निदा फॉर एवर दा नदा अल्लाह ताला मिसाल सर वाज़े है। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ये हदीस के फरमाए कि अद-दुनिया हिलवतुन खदिरतुन दुनिया ख्वंद तस्खन है ख्वंद खोज दे ख्वंद खोज दे और मंजर खुशनुमा दे मंजर खुशनुमा दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए धोखा पे लशई दा ख्वंद अदा मंजर तास धोखा न करे फअख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अला उम्मती देर खतरनाक शे چې زه د خپل امت لپاره د هغې نه یریږم فتنه الدنیا والنساء یو د دنیا فتنه ده یو د ښځو فتنه ده۔ حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د دې دوه څیزونو به ډېر محتاط پاتې کېږئ یو د دنیا فتنه ده په خمن کو دواړه ہوتا ہے فرضیه نه صحیح ده دې فتنه کې اخته شوي اوس کنه تی اختلاف نشته وَضْرِبْ لَهُمْ بَيَانَ كَدُوِتَا مِثَالَ د ژوند دنیا کمائن پشان د اوبو د باران انزلناهو چې نازل کړی دی مونږ دا من السماء دبر دنیا نه یعنی وریځونه فاختلط به نبات الارض نمکسوی دې سره نبات الارض زرغونه د زمکاین زمکه زرغونه کړی دا منظر ډېر ښایسته ښکاري شنه ښایسته ښکاري فاصبح حشیمن خبیا گردیدلے دغ منظر حشیمن یاد آ گیا ہونا حشیمن وچ ریزا ریزا تذروح الریاح چه علوی راڑوی دیل ہواگانی یو خطوی ددی دینے والی پتہ نہیں لگی سے شو بس دقا دا دنیا ایسی اللہ تعالیٰ فرمائے بلا دیر خلق ستا پوڑان دمڑو شو سشو رکس بابا عبدالرحمن یو ډیر عجیبه خبر وکړه شیوه سیف الله خان وې قلب اکرم د تمام دنیا خاورې قلب تاسبین تاسو قلب وې قلب اکرم د تمام دنیا خاورې بیا بنم ممدارا او شاجهان ته کدا ټول ازمکه د قلب الکم چرته دې سر کا بدارا یا شاہجہان راوجی او دا بادشاہ سلامت پناہ راغی وے قطر اولو خپل شاہان او سلطانان اس نیمگڑے پچان شدا جہان اے کازار دار پناشی پا یودم کے بیا پیداشی پا یودم کے ہزاران او درفتن او آمدن حساب نشتا لکا بحر چی بیگی بے پایان اے پیغمبر غن صاحب لدنیا لاڑو دا دنیا ویران نشو پہ اجران اے کغل بے اکرم دا تمام دنیا خاوری بیا بنمم دارا و شاہ جہان
وی کزنوایم تو ورش نظر اکڑا د خپل پلار او د نیکه په ګورستان اے در رحمان و سوزان شعر تا حیران یم چیئے اور بل شوی ندے پا دیوان صحیح شوا فاصبحا شیمال گرزی دلی دا وچری زری ذات زور ریاحو چی علوی راروی دیل ہواگان عبادنا وکان اللہ ادی اللہ تعالی غلا کل شیء پارشی بانے مقتدرن قدرت لرن کے المال والبنون مال و اولاد زینت الحیات الدنیا دا شائست دا جون دنیا مال سر پارا دے دنیا دا پارا اولاد سر پارا دے دنیا دا پارا آخرت مدا پکار نرازی کدل دا پکی خیر نہیں کری آخرت کس پکار نرازی بلکہ ہم دغا مال او دغا اولاد دا دا حلاکت ذریعہ گردی تو حدیث کی راضی عبداللہ ابن مسعود فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ فرمائل چې قیامت په ورځ باندې یو سړی سره د ډیرو نیکو او د ډیرو حسناتو فرشتو بنیولې جهنم ته به بوزي فرشتو بنیولې جهنم ته به بوزي فیصله به هم الله کړي او الله مخلوق ته د خودلو لپاره تپوس بو کی فرشتونا چې دا سړی خسړی و د تاسو جهنم ته ولې بوزي سو what is wrong with him نو فرشتے بولتے اور ډیر مختصر جواب ورکی اهلکت او اولاده د بیڑا د اولاد ورکړه د بیڑا د اولاد له حسن تربیت نو ورکړه د اولاد د وجه تباہ او برباد شي نو کله سره د مال د وجه هلاکت کې راشي کړه د اولاد د وجه صحیح ده دنیا کې هم د وسري صحیح یو د پښتو شاعر وی غل قدم چک دې پکور د دولت مندو سوي وی غل قدم چک دی پکور د دولت مندو را بلل خپل مالک توی دولت خپل صحیح نو دغه دولت ته غلل آواز ورکی چې دې ځای امراشه نو که مالک مزاحمتو کی نه ته وډه زباسي نو دغه سړی د بیڑا چا کړه خپل مال خپل پیسو صحیح وکان دا مسلمانه تربیه نو څه تربیه ده اوس کته دا پایلټ جوړ کړو سپي پورا بلا اور بدلې سیف الله خان چې پایلټ دې جوړ کړو په شرابو کې مده هوش پروتي دغه خو بیړه در کوي سړی دا صحیح نو زدا نه وای چې مت جوړوي باید چې زما اوستا بچي د اعلی پای ډاکټر وي زما اوستا بچي د اعلی پای انجینیر وي د اعلی پای ساينسدان وي د اعلی پای پوهان وي خو دین وړاندې چې د اعلی پای مسلمان وي صحیح شو چې مسلمان ډاکټر وي دا خبره ده چې مسلمان انجینیر وي دا خبره ده یعنی د اسلام لبا اولیت ورکه دا بل شی ور سره ثانوي دا بل شی بسي دا بسانوي وي موږ دا بل شان کوو موږ چې بچي تعریف کوو موږ د سکول کې درس ګریډونه ټول سبجیکټس کې د ډېر ګریډونه اخلي A او A+ اخلي صحیح او بیا ور سره بطور ثانوي ورته د منظم کوي یعنی پته ولګي چې دا مصب مقصد غو کار بیا څه دی کوي صحیح حالانکه باید چې مسلمان د خپل بچی تعریف نوم به په دیندارۍ وکي او بیا داسې زما دا بچي دا 15 وخت مزګزار دي صحیح دا ملتزم مسلمان دی الحمدلله او سکول کې هم خدای مونږ یې بڑے غاړي شو ځکه چې د کوم شی ستاسو په نظر کې عظمت وي خبره د هغه ځای شروع کیږي خبره سره د کوم ځای شروع کوي چې په نظر کې د کوم شی لوی ښکاري صحیح نو اصلي زموږ نظر کې دنیا ښکاري نو د دنیا قابلیت یا د دنیا دولت یا د دنیا ډېر لوی شی ده ټول قدار دی نو قندار نه څه الګ سړی ته پکښتا ډیر دا خو په کې ګورو الګ کډو به دې غاړي شروع کا صحیح چې دا ډېر ګلاله سړی دی دا ډېر ګلاله سړی دی د کردار د غیرت د حیا د مهمانداری د غریبانو سره هلپ د نور خلکو فکر من او نیم قندهار مالک دی یعنی دې بلې غاړه بیا راشه مثلا صحیح شو الرحمن علم انا غالب د دې په مذهب الاستعمال ها د دې په مذهب الاستعمال 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 د
وکان المال وکان اللہ اللہ تعالی علی کل شیء مقتدر پار شی بان قدرت لرون کے المال والبنون مال و اولاد زینت الحیات الدنیا دا خائف دا جوند دنیا نو دیده ورطا اللہ تعالی دا دنیا دا جوند خائف ہوئے یو بل زی دو آیتونو کی اللہ تعالی ورطا فتنہ ویلی دا سورہ الانفال سورة الانفال ہاں اتوشتم ویشتم نے واقع لیں تعلق بے لگی جدوار ایتنے یو بل سرسا علاقہ دا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والا لا تخونوا اللہ خیانت مکوئے اللہ تعالیٰ سرا والرسول دا اللہ پیغمبر سرا چیٹنگ مکوئے ڈونٹ بیٹرے نیدر اللہ نار ہز میسنجر پیدا ہوگا لا تخونوا اللہ دھوکہ مکوئے دھوکہ اور کوئی اللہ لا اور دا اللہ رسول اللہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ خیانت کوئی امانتن اقبلوان تم تعلمون حالانکہ تاسو پوئی گئی دیکھو گو جو سڑے چیٹنگ کئی نہ پہ پوئی گئی جو چیٹنگ کو نہ پلاننگ مانے کئی چیٹنگ خدا سے نہیں کی گی بس خوش ہو نہ وہ نشو آگے تو سڑے پورا پلاننگ کئی نہ سڑے بس سنگت تین تیرہ کو دیکھ بس ایک کار کی سنگ وہ دو سارے شے ڈیر دے شے اور سر پیسوں اور سر ڈیر ادا سیدھے با اللہ تعالیٰ فرمائی تب پوئے ہی داد چیٹنگ کو بیایم کے خدا بخار کا دا سو انسیڈنس ہونا دے دا یعنی انسیڈنس ہونا دے کہ اتفاقی ہوا چیٹنگ کو باقاعدہ پلاننگ بانے کی اللہ تعالیٰ فرمائی وہاں تم تعلمون دا سو پوئے گئی چکم دا چیٹنگ کوئی دا پدے محکمہ کے فریجانا پدے محکمہ کی جدوہ کسان پمزکا یا پس شیبانی جنگوی اگئی نہ پوئی جدا حق دچالے دوارا پدی پوئی دوارا تا خواہ دے دمرا پہ اگر جگ نہ پوئی گی لکا سنگا چکے دا دوارا خواہ پوئی گی صحیح خو مفاد ہو گستے تین پہ اولاڑی چھولی پریدن بات یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والا لا تخونوا اللہ خیانت مکوئی اللہ تعالیٰ سرا والرسول پیغمبر سرا وتخونوا اماناتکم اما خیانت کوئی امانتون اقبل نوس امانتون استاسو سمانا نمبر اول زما دا ټول بدن دا دا اللہ طرفنا امانت تے دولی زما دا زون دا دا اللہ طرفنا دا دی وجہ خودکشی حرام دا شریعت کی خودکشی ولی حرام دا بولے زکے دا لائف تا کو نہ دے دا لائف دا چاہ دے دا خود اللہ امانت دے دا اعضاء دا چاہ دے دا دا اللہ امانت تے او چه کم شیدر سر چا امانت کری ہوتے ٹرسٹی نو تپاگی کی حص یو تصرف نشکولے بٹ سبجیکٹ ٹو ہز پرمیشن اور ہز اپروول داغن و پیشگی پرمیشن اقلی یا بدا سے کار کے چتا تا معلوم ہے کہ ہی ول اپروو دیٹ صحیح سرٹنلی ہی ول اپروو دیٹ اگر بے تائی دی اگر دی بانے بد نہ منی او کردین علاوہ بلکہ دو کو نہیں تو چیٹنگ ہوئی دا چیٹنگ مونږ سار نه لګیا لاس سره هم کو خو سره هم کو سترګو سره هم کو وګونو سره هم کو سره د بدن هر یو ارګن سره لکه ادا چیټنګ اصل کې بدن سره نه دی دا الله سره دی لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم اما خیانت کوئی امانتنا وانتم تعلمون حالانکہ تاسو پوئے گئے اس سڑے خدای سره ولې خیانت کوي پیغمبر سره ولې کوي امانتونه ولې خیانت کوي نو داغه علت الله تعالی رسو کوي چې دا سړی کوي د مال خیر سره غسته د اولاد فکر غسته نمبر اول څه شي غسته د مال خیر سره غسته نمبر 2 د اولاد فکر غسته له پراپرټي جوړو
ایله مستقبل جوړو مونږ ګوره په دې غمه کوي چې مستقبل جوړو خدای دې خوار کسان له مستقبل خرابې غیله مستقبل جوړي صحیح دا غي مستقبل خو بستان د مرګ بعد زیات نه زیات 10 کال دی دنیا کې سور بھائی زیات نه زیات 10 کال به اولاد د پلار مور د مرګ زیات نه زیات 10 یا 30 کال ژوند دی نو د دې 30 کال مستقبل جوړي او ځان له هغه مستقبل چې نه ختمې دن کې د غزان له جهنم کې دی زما په خیال دا خو ډېر کم عقل سره وي چې خپل مستقبل نه بل چا لپاره تباہ کوي صحیح نیاد مال یا اولاد نور پسې ځکه فرمایي چې وعلموا کوئی شی انما اموالکم خبردار مالون تاسو اولادکم اولاد تاسو فتنه دا ټیسټ دی تاسو شه دا امتحان دی نو یو به اوس چې ټیسټ ورته الله تعالی وي چې ټیسټ ورته الله تعالی نو اټ مینز یو شوډ ناٹ رن اوے فرام دیٹ ټیسټ د ټیسټ نه مطلب ته نه چې نه زم مال دنیا داری دا بالکل نکو بچی مچی واده بالکل نکو نه ټیسټ د ټیسټ معنا دا ده چې امتحانګه ته بدن نه کېږي او ټرای وکړي چې دا نمبر واخلي صحیح دا کوم سره چې د امتحانګه نه یریږي د چرته رتبه او منصب او عزت حاصلول شي تاسو ټول یعنی په کوم فیلډ کې چې یې خود سره امتحانونه تیر شي د څه په کافي انداز د امتحانونو تیر شي تبي یو مقام او یو منصب طرفه اوس کوم خلک چې د لولو ډاکټران دي داخله دي ډاکټران شي لولو انجینیران دي ساينټسټان دي داخله شي وي دا د برابر امتحانونو تیر شي وي د امتحانونو یې ردل نه دي د ایگزامینیشن فیس کړی دی ټیسټ فیس کړی نو الله تعالی فرمایي دا د مال او اولاد دا ټیسټ په فیس کې تبي به کامیابیږي د دې وجه پیغمبر اسلام فرمایي لا رهبانیت فی الاسلام زما په دین کې د رهبانیت تصور نشتا زما دین کې د رهبانیت او رهبانیت معنی دنیا نه لا تعلق کېدل د دنیا نه لا تعلق تصور نشته په شریعت کې صحیح بلکې تصور هغه د کوم چې حافظ ویل څه ویل حافظ کوم حافظ شیرازی کہ درمیانے کار دریا تخت بندم کر دئی تاسو یاد وہ ایسے مثلا نام راځي نه دا خو حافظ بدر دومره غوسه کوي چې در باندې راځي چوکۍ ساده نه وباسي چې مال پښتو یو ټکی نه راځي دا ماته پښتو منسوب را چې درمیانے کار دریا تخت بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش درمیانے کار دریا تخت بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش نو دا شی به فیس کې تبي به کامیابیږي شی به فیس کې تبي به کامیابیږي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته چا خط لیکو چا ورته خط لیکو نو په خط کې ته تاسو کو چې تقوا دا الله یجد معصیتا چې سړی د ګناه موقع مومینه چې سړی د ګناه کولو موقع مومینه حضرت عمر ورته مختصر جواب ورکړ بل التقوا ان یجدها ولا يفعلها نو تقوا دا چې سړی مومي قادر پیومه هو کوي نه تقوا دا چې سړی مومي قدرت پیومي هو کوي نه صحیح شو وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ مستختبتنا درېکاسته بتختنا دی وجه ورپسې الله تعالی وي چې والله عنده اجر عظیم او الله تعالی څخه دغه ټیسټ د کامیابولو لوی اجر دی چې د مال دې ټیسټ کې کامیاب شي نه د حرام وګټل نه د حرام صرف نه د په حرام ځای کې اولګ نه د په حرام مال پیدا کړ نه د په حرام باندې صرف خرج وکړ دا د مال کامیابی ده صحیح شو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تزال قدم ابن آدم بین یدی ربی عز وجل قیامت پورز هر یو سړی به د خدای وړاندې ولاړی حتی یسأل عن خمس دی یو سټپ او یو قدم نشي غسته سو پورش د 500 سيزونو ته تاسو نشي وي د څه شي د 500 نمبر اول عن عمره فيما افنا خدای به تاسو ته کوي چې کوم د مکلف کې دو عمر دی وو یعنی 15 کاله کې بالغ شي او یا کاله دنیا کې تیر کړل
چې 15 ترې کې سو پاتې کیږي 55 دا 55 کاله عمر دا د کوم ځای کې کړی څه دي کول صحیح او ته جواب ورکې د هر سکند او د هر منټ ځکه دا هر منټ د الله امانت دی عن عمره فيما افنا د عمر تپوس بده کوي دا کوم ځای سب کړی وعن شبابه فيما ابلا سفلا خانه تا ته وایي چې ځواني مې درکړې و قوت مې درکړو مغزو دې کار کو زړه دې خټو کونوال سترګې دې بیناوي مټو کې دې زورو په پندو کې دې هم زورو ملا کې دې هم زورو دا د ځواني قوت ته کوم ځای سب کړی ها کمپنی وعن شبابه فيما ابلا او درین تپوس دې کوي وعن علمه ماذا عمل به چې د دین په حواله د سجده کړې و هغه د عمل سره کړی دی د دین په حواله د سجده کړې و ها هغه د عمل سره نو یو ملګری وي دې خبره خدای چې سړی رزدنه کی ویخه خبردار سړی رزدنه کی اورته مې سزا به ډبل شي یا هلته کړی دا ایکسکیوز پیش کو چې نه چې ما خو سره سجده کړی نو خدای وایي دې خو بي حساب وبخیر صحیح دغه زناور ژوند تیر کړی دی دغه زناور موږ ورته غوجل وایو چې کوم ځای کې ساروي تړو تاسو وایو تبلا چې دغه به د جهنم تبلې ته بوزي صحیح دا خو انسان دی ها نو دریم چې علم سورہ ذکر کړی و په دې د عمل سورہ کړی دی او سلورم وعن ماله من اين اكتسب نو مال تاسو بکې کم ځای نه دا پیدا کړ for every single penny you will be questioned by Allah subhanahu wa ta'ala where from you got it. دا یو پنی دا د کوم ځای نه راغلی دا یو کوارټر دا چرته راغلی دی من اين اكتسب او پنځم تاسو کوي او فی ماذا انفقا ستا هر پنی دا خرج شوی کوم ځای دا نو دا راتلو لا دا به هم خیر راتلو لا دا به هم خیر یعنی بعض اوقات راتلو لارې حلالې سړی کسب کړي مزدوری کړي محنت کړي اور راتلو لارې حرامه سي دتلو لار پر رقاصوي لګوي تاسو رقاصوي ها ډانسر او لاس ویګس ته تلو الته سپینینګ کو صحیح شو یا اوکه ها ډوړه هو جائز ده دا جوړ پړوي نه باري اجګاری ال تم جائز ده سان فرانسیسکو کې هم خوراک کې جائز ده وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اپوشی تاسو چستاسو مال او تاسو اولاد دا ټس دی وان الله یقینا الله عنده اجر عظیم الله تعالی تر ډیر اجر دی سورۃ تغابن سورۃ التغابن پیدا مکو آیت نمبر 14 نوالی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم تحقیق سره بازی جوړی ستاسو تحقیق سره بازی جوړی ستاسو جوړ مين سپاوس نو د خدای لپاره خاوند او خاوند لپاره شذا کوئی څه په خان ته نه کړي سوال لسم یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم تاکہ سر بازی سپاوس ستاسو و اولادکم بازی اولاد ستاسو عدو لکم دا دشمنان دی ستاسو دا پارا دا سینک ستاس دشمنان دی عدوکم ستاسو د پاره دشمنی نه معنا ده چې هغه څنګه ستاسو دشمنی نه کوي او الټیمیټ ریزلټ دا غي د کړو به عینه هغه د لکه سړي سره دشمن سکی با خبره ده کړه الله تعالی فرمایي ستاسو اولاد انټنشن بدانی چې موږ والدین سره
دشمنی کو او چې هغه سکي دا هغه الټیمیټ ریزلټ ددا لکه تاسو چې دشمن سکي خبره ده کې دی وجه عدو لكم وعدوكم ونبي او دا دې خبره دلیل دی چې د قران هر یو لفظ دا معجزه ده د قران هر لفظ دا معجزه ده ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم be aware of them فاحذروا معنا ځان هوښیار ساته ځان هوښیار ساته mean you should take care of them د دې فکر مند یو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اوس الله تعالی فرمایي sometime it happens اولاد نه کله کله یا سپاوس نه کله کله نو اوس مونږ وای ورته د چتی پل کوی یو د انسان پل دی ایګو کم از کم 2-3 فټه فاصله صحیح چته یو معمولی غن سپارو نه د دې مرغای نه یو ورکوټه باندې مونږ ته چته وایو دور ورکوټه باندې مرغای ده نه ها چورندک نه هغه دغه په ما په خیال نیم انچ فاصله به مونږ دغه دوړ قدمونه میسک هغه دوړ قدمونه میسک نیم انچ فاصله مونږ د اغه نه بوم کمای صحیح نو مونږ چې دا کم سړی د ډیر ماینوټ سیزن خپل معنی سره حساب کوي یا خپل بچو سره مونږ د خدای سره او اولاد سره د چتی پلوي مونږ د معنی سره او اولاد سره څه کوي د چتی پلوي ور سره یعنی چتی پلوي سره می حساب کوي خان دغه نیمه پیسې بیا کم ځای ولګي خدای دې به خو با تعالی سړي توکل کړ کومه کې تاو چې حساب کا نه خدا چې حساب هم کوا سیفلا خاطر جو شروع کړی دا زه بات هم نشم یو کار پیسې مت حلال نو صلی الله تعالی فرمایي چې سم ټایم اٹ هیپنس صحیح نو اس کتا بالکل فرام د ویری بیگیننگ معنی سره یا معنی خپل خاون سره یا والدین خپل اولاد سره د چتی پلوار سره کړل دا کور نه جوړیږي دا کور بورانیږي اكو نو وجه الله تعالی فرمای تاسو ټلیفون کې څه داخلو ولا بنکا وانتا پر ما کوم ځم کې یو د غازیزیه کې ډیرو ته په جمعه په یو جمعه کې مولوی صاحب ماخوتن زموږ د لیټ کړم ماموس کو هغه درس کو نغه په هغه درس کې وی ها پریجان هغه په هغه درس کې وی په مسجد کې دنه د سیلر فون شیطان په څیر نمبر شي وی یو شیطان په سړی مسراوي یو د سیلر فون دی وی خبردار کما د چا د سیلر فون اواز اورید موس پسې ماتو مچې کړه خپل بل بار ورته وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَإِن تَعْفُوا کتا سموافی ورکي زخیر بچے عالم خیال ساتي بس دا خبر نه پی ځای دا وسه پیسې ځای کو دا بچے ګور ژوند تیر ورکی څه اګه تا ورته وې ها نو تا یو ډالر بیا داسې کو او په مړه دی ولا زور اوس دا خو سړی توب نه دی دیو الله تعالی فرمایي عفو کوا وَإِن تَعْفُوا کتا معافی وکړه وَتَصْفَحُوا اوس کله خدا دا چې ستا نوټس کې راغلل او ورته خیال بچي بس نیکسٹ بیا خیال ساته دې دا عفو وي دې سوې دې دا عفو وي او دین وَتَصْفَحُوا صفحه دې ته وي پته ته ولګي دا خداغه نوټس کې درانه اوس ته داسې کار وکړي صحیح یعنی اګنور کړه صحیح ډونټ ټیک نوټس اف اٹ او نمبر 2 وتغفروا موافقه جرم خو دې بچي غټ کړی دی دغه طریقه ده وړاندې عفو او مغفرت کې فرق دی چې عفو کتاب خیر دې اسمه مثلا نه ده خو بیا نیکسٹ دا عفو ده او تغفروا معنا ده جرم خو دې کړی ناقابل معافي دی دا څنګه کوي خلک خو چلو ما وبخلي نو الله تعالی فرمایي چې الله بخون کې مهربان دی انما اموالکم خبر دادا اموالکم چې مالون استاسو اولادکم اولاد تاسو فتنه دا ټیسټ دی امتحان دی والله عنده اجر عظیم او الله تعالی غصا ډیر لوی اجر دی کدی امتحان کې کامیاب شي کله امتحان کې کامیاب شي اجر هم ډیر لوی څومره چې امتحان وي څومره چې سړی غټ امتحان ورکي سیف الله خان نور او منصب هم له ملو شو
چې امتحان څومره غټ وي دومره منصب خو الله تعالی وایي دا ډېر لوی ټسټ دی خو د دې ابتلا او د دې ټسټ د دې پس منظر کې چې ریوارډ د کوم ملاوي ګوره ډېر غټ دی نو تاسو وکړه فاتقوا الله the Allah yarasata mastatatum to the best of your power as much as you can do خدای نه دومره یې چې څومره دی وسوي خدای دومره یې چې څومره دی وسوي او سبا کې واسمعوا اورد خیر خبره واطيعوا او بكوي وانفقوا الله تعالی فرمایي چې دې جیب ته ډیره مضبوطه بٹن ملا کوا صحیح وانفقوا خیرات کوا خرچ کوا لګاو په ځان باندې په اولاد باندې په شذ باندې ینه دا پیسې ویم د دې لپاره اګه سړی جمع کې څه مقصد څه یې پراپرټی تا واغ په قندار نه تر هرات پورې ټول صحیح او سحر یو وټ سینډویچ راغته هغه خوري صحیح او بیا ټول زوګه اما خام بیا په نه پروت په فرش کې هغه راواغ څو دی پړل د دې ژوند څه مقصد څه دا خو دې ځان تر ظلم کولی ځان له سزا ور کولی مړه خو نه کړی شي په شان سهار ور سره چکن خورو مازیګر وای شیش کباب بخورم شرجا زستا مقام جوړو خدای دې ته تیار نه دي ها ها Surah Tawbah. Let me find out. Then you don't be able to Surah Tawbah वही कहना भाई. آنا سورة سبا سورة توبه نا کله کله دا حرف داس لیکلی چې اوس صحیح لوستل شي سورة سبا دویشتمه پارا ده 429 آیت نمبر 15 شپږ دیرش او اووه دیرش پیدا مو ها سلور دیرش وقالوا بلکہ سلور دیشنے والا وما ارسلنا في قرية من نذير او نولي قلمون فإسيو وطن کی فإسيو شار کی من نذير اسيو پیغمبر الا قال مترفوا مگر اوے عیش پرست خلق دا گئی مترف چاہتا ہوئے عیش پرستان عیاش شروع کرتا ہے مالدار خلق او چیسا کہ دشپی شرابونا و رقص او درزی بیا قبل گندختی الا قال مترفوا مگر اوے خیش پرست خلق داغی انا بما ارسلتم بے کافرون یقینا منگا پاغ میسج او پاغ پیغام چی تاسو ورسر لے گریشوے منگ داغی نا انکار کون کیو منگے منونا عیش پرست خلق پیغمبر تسوے دا تاسو منتک میں خبری کوئی منگا دا منونا ناسو وقت مزائے کوا صحیح پیغمبر ورطوے دا انداز د خدای عذاب ته دعوت ورکړي څنګه د خدای عذاب ایسه عذاب زمون زور ډیر اولاد دومره ډیر اموال دې خبره سره عذاب څه کوي وقالو دو نحن اكثر اموالا
مونږ ډېر یو د اموال اعتبار سره او اولادن د اولاد اعتبار سره، مال ډېر اولاد ډېر، ژوند مو عیش کې تیریږي. وما نحن مغذبین، انیو مونږه غذاب شوي. قل تورته وایا ان ربی یقینا رب زما یبسط الرزق لمن یشاء. اوس الله دوی دا خبره دې خبره دلیل ګڼه، دا ډیرواله د مال ډیرواله د اولاد دا دلیل ګڼه دی چې مونږه د عذاب نه مامون او محفوظ بلکې د الله منظور نظر بلکې سيو د الله منظور د الله محبوبان. الله تعالی او فرمایي دغه تقسیم د محبوبیت او دشمنای نه کوي، د پیسو د اولاد تقسیم د محبوبیت او دشمنای نه کوي. حدیث بخاری کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ان الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه. الله دنیا هغه چاته عمر کې چې خوشي، هغه چاته عمر کې چې نه خوش. وان الله يعطي الدين لمن يحبه، خو الله دین او ایمان هغه چاته ورکړي چې څوک خوشي. فمن اعطي الدين فقد احبه او كما قال عليه الصلاة والسلام. چاته چې الله تعالی دین ورکړي یقینا د خدای خوښ دی. اوس مونږ ته ایمان راکړل، مونږ د خدای خوښ یو، الحمدلله. صحیح مونږ قرآن ته کې نو لیو، مونږ د خدای خوښ یو، الحمدلله. سیف الله خان ټول ورسکارو کستړې سومان راغی فار ایگزامپل، ته دې معنا دا چې د خدای خوښ دی. ادروایز خلق نه د موس خیال، نه د اودس خیال، نه د الله خیال، نه د پیغمبر خیال. درس ولري ولوي خبره ده چې دا خو مولانو کار دی. وقالوا دوی نحن اکثر اموالا و اولادا، مونږ زیات د مال او د اولاد په اعتبار. وما نحن مغذبین، مونږ بالکل دا تصور نشته چې عذاب پرېږو. قل تورته وایا ان ربي یقینا رب زما یبسط الرزق، هغه فراخه کوي رزق هغه چا دپاره یشاء چې وی غواړي، ویقدر او تنګی رزق هغه چا دپاره چې الله غواړي. خو د خدای د رزق د فراخولو او تنګولو فیصله دا دغه د محبوبیت یا د دشمنی دلیل نه دی، دا د خدای یو تکوینی فیصله ده. دې سو تکوینی، دا د خدای یو تکوینی فیصله ده، الله نظام چلیږي بس. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر خلق دوی پوهیږي نه. وما اموالکم ولا اولادکم، ان دي مالون تاسو نه اولاد تاسو بالتي آسه تقربكم عندنا زلفا، چې کني تاسو مونږ ته ډیر رانږدې دا مال. یہ کافرانو ته الله جواب ورکړي دا تاسو مال ما ته رانږدې کېدو ذریعہ نه ده، دا تاسو اولاد ما ته رانږدې کېدل د پاره برج نه دی، د پل نه چې ما ته ورارسي. ها الا من آمن، مگر آسوک چې ایمان راوړ دی او عمل صالحا، عمل کړي صالح په مال کې او په اولاد کې. عمل صالح کړي پس کې په مال کې او په اولاد کې. دغه مال بده د ځان د پاره، د شذ د پاره، د اولادو د پاره، د رشتہ دارانو د پاره، د دوستانو د پاره، د غریبانو د پاره، د الله د دین د پاره. دا اولاد د صالحان په دیندارۍ روانه. الله تعالی فرمایي چې فاولائک لهم جزاء الضعف، د دې د پاره به مینی فور ریوارډ سوچندا. جزاء الضعف معنا سوچندا، د دې د پاره با سوچند ریوارډ بما عملوا، د دې د عمل د وجه. وهم فی الغرفات آمنون، ادویبا په قصرونو کې، غرفات معنا قصرونه، او دویبا په غټو قصرونو کې آمنون، ډیر په سکون باندې پراتی. جنت کې به ډیر پر سکون ژوند تیری، په لوی لوی کیسل کې به پراتی. اوس ورپسې واپس لاړ شي خپل سبق چې المال والبنون، مال او اولاد، زینت الحیات الدنیا، دا زینت د ژوند دنیا ده. پیدا مکو المال والبنون، مال او اولاد، دا زینت د ژوند دنیا. والباقیات الصالحات، او رستو پاتی کیدون کی صالح شینا، رستو پاتی کیدون کی صالح شیونا. خیر عند ربک، دا بہتر دے پنیز درفتا، ثوابا لثواب پہ اعتبار، وخیر ابہتر دے عملا the expectation او the امید درلو پہ اعتبار. You can expect something good as far as your reward is concerned. The اجر پہ حوالہ
ته ایکسپیکټ کول شي امید لري چې دې عمر اجر الله تعالی راکړي نو دا باقیات الصالحات څه شي دي چې دا د سړي نه رستو پاتې وي او وی صالحات ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث روایت کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوس کو جما او تاسو عمل کو دا پره کړی په پرسنل ویب سټ باندې کیږي تا ته نشته پتا یو ویب سټ دی هغه لګیا دی باقاعده اره اکرش کیم نه ادا شه نه دا غیر ریم کرش کیږي نه هارد ډیسک کرش کیږي صحیح دا ټول ورته لګیا یعنی الله تعالی سو کا پای جوړای دلته متعلقه عمل چې ستاسو سور حرکات نه دلته پرنٹ کیږي لا څه سور حرکات دي دلته پرنٹ کیږي سترګو دې څومره حرکات کړي دا ټول سوي چې دلی دي دا ټول پرنٹ دي دماغ چې څه سوچ کړي دي هغه ټول څه پرنٹ دي په خپل چې سور قدمونه او حرکات اغستې دي هغه ټول څه پرنٹ دي ته وایي قرآن کریم کې الله فرمایي وجدوا ما عملوا حاضرا چې څومره عمل دې کړي قیامت پر ورځ باندې مخه درځي چې دغه شی دی دا ته ستاره ډي وي ډي کار صحیح کوي صحیح نه ډي وي ډي دي کار صحیح کوي نو یوا او ځین فرشتي لګیا دي هغه یې انسکرایب کوي ایسه کوي هغه یې لیکي او درین الله تعالی څخه یو دفتر دی هغه ته وایي علیین یا سجین سجین ته د بدانو عمل زی علیین ته د نیکانو عمل زی نو علیین دا څه وایي چې دا د نیکانو کمپیوټر هاوس دی کمپیوټر لیب دی او سجین دا د بدانو کمپیوټر لیب دی نو هغه مین کمپیوټر ته د هر یو سړي پرسنل پیج تیاری صحیح تیاری پرسنل پیج چې قران کریم ورته کتاب الاعمال وایي صحیح ورته واما من اوتي کتابه چې چاته داغه انسکرایب پیپر یا پرسنل پیج پرنٹ آؤٹ څه شي پرنٹ آؤٹ بس الله تعالی به داسې یو کلیک کی کوئی مرګري ګوره چې پکچر او ورډ ځوړ صحیح راځي څنګه ورډ او پکچر بلیک اینڈ وائٹ کې ها بالکل صحیح روان دي وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها والله ساجب ويب سايت ده لا يغادر صغيرة دمر شيم نه په خو ده ولا كبيرة غټ شيم نه په خو ده چې ګنې نه فیټ کې دورته د دې وجه چې هی وجود ورکوټ چلو اګنور وکړه نه نو ورکوټ اګنور کوي صحیح او نه لوی تعجز کیږي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها او د احصاء معنا دا ده احصاء معنا چې یو کوئی په سیکوینس کې لري دلته ورته سیکوینس تا ترتیب دلته انګریزي کوي څه وي سیکوینس وایي ما فکر دی نه دی ورته بل شی هم وایي نه الفابیټیک کرونولوژیکل او کرونولوژیکل نمبر کې لیکلي دا امریکا اصطلاح ده د برټن اصطلاح د سیکوینس نو په سیکوینس کې لیکلي دي چې کوم انداز سره ما کړی دي هم هغه شان ټایم دی او سبحان الله 9:15 and 30 seconds then 9:15 and 31 9:15 32 تسيق دي تو احصاء دي تو احصاء یعنی احصاء هغه چې په کرونولوژیکل نمبر کې نمبر اول او نمبر 2 په سایډ باندې خانه کیفیت وي ریمارکس خانه کیفیت ورته وي مونږه خپل وطن کې سر وطن کې ته خانه کیفیت وي خانه کیفیت انګریزي کوته ریمارکس نه په دې سایډ باندې هغه ته کیلکولیشن هم کوي صحیح کریډټ او ډیبټ درته راخی دوه خانه جوړي کریډټ درته هم کوي ډیبټ درته هم کوي چې کوم ځای کریډټ کتل او کوم ځای برس نو ته وایي احصاء الله فرمایي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا چې څه دې کړی به حاضر ولا يظلم ربك أحدا استخدای چا باندې ذاته نه کوي صحیح شو نو باقیات الصالحات ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیہ السلام فرمایل اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث کله چې مسلمان مرشي دغه عمل دا منقطع شي ویب پیج ته نه کیږي لکه عمل کوي نه عمل ختم شي عمل ستنه د حرکت نه کوي ډیډ باډي ده البته درې اعمال داسې دي چې هغه کانسټنټلی او کنټینیوسلی انټل دی ډے اف ججمنٹ چې څو پر انسانان دنیا کې موجود دي څو پر انسانان دنیا کې موجود دي یا څو پر چا متعلقه شی موجود دي څو پر هغه متعلقه شی موجود دي ډیپند کوي نو د پرسنل ویب پیج باندې دا غي ریوارډ راځي روزانه او ورته انکریز کیږي کیلکولیټ کیږي ورسره
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من صدقۃ جاریہ، یو صدقہ جاریہ څه شي؟ صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ یو سړی مسجد جوړ کړی دی، یو سړی مدرسه جوړ کړی دی، یو سړی یتیم خانه جوړ کړی دی، یو سړی مستشفى شفاخانه جوړ کړی دی، یو سړی یو لار جوړ کړی دی، یو سړی یو برج جوړ کړی، پل جوړ کړی دی، یو سړی د کونډه رونډه لپاره اداره جوړ کړی دی، دستکار ها لاسی کارونه. صحیح. نو دا یو داسې شی دی چې دا صدقه جاریه ده. سړی به مړ وي، سړی به مړ وي او د په پرسنل ویب پیج کې روزانه چې هغې نه څومره خلک استفاده کوي دومره ریوارډ ورته د پسې ورخېږي. من صدقة جاریه نمبر اول. نمبر دویم او علم ينتفع به، یا دغه علم چې د مرګ نه بعد کې خلک نفع اخلي. تصنیفات او تالیفات دي، شاګردان رسته پاتې دي، تصنیفات او تالیفات دي، خلک ته استفاده کوي. یا شاګردان د مرګ نه رسته پاتې او شاګردان چې څومره خدمت کوي دینی د پسې دغه ریوارډ روان دي. دا ملامه کې دغه ریوارډ روزانه شي. صحیح. او دریم او ابن صالح يدعو له، یا صالح اولاد رسته پاتې چې هغه ورته دعاګانې کوي، ای تلاوت وکړه یا الله دې ثواب زما مور ته زما پلار ته ورشي. صحیح. نو دا د عمل کې هغه دغه ثواب نه کوي. نو دې ته وایي باقیات الصالحات، چې هم دغه مال دی ته تنه باقیات الصالحات جوړول شي، هم دغه مال دی د دې نظام لپاره وبال جان جوړول شي. المال والبنون مال او اولاد زینت الحیات الدنیا، دا زینت د ژوند دنیا دی. والباقیات الصالحات رست پیدک پیت کے دن کے صالح سے جنا خیر دا بہتر پنج دربستا ثوابا ثواب پہ اعتبار و خیر بہتر دی عملا دو امید درل پہ اعتبار. You must believe that you will be getting into reward. تا تبر دی ریوارڈ و عجب خامخا ملاوی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دا قیامت تذکرہ ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اپاغ و رزبالے نُسَيِّرُ سَيِّرَ يُسَيِّرُ چی یو شے دا سو والو دے، یو شے سکی والو دے دمرا پس لور کی چی غروان شی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، آغ و رز چی مونگ با اچلو یعنی وابلو زغرونا وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً، نو سی غرونا لرشی. نو غرونه چې لري کېږي دې معنا دا نه ده چې تش غرونه لري شي نو هغه د ټرنچز جوړ شي نه، چې کم ټرنچز دی هغه به فل شي ورسره. کم ټرنچز دی نه د غرونو چلولو مقصد دا دی. صحیح. چې څومره ټرنچز دي چې هغه فلیټ کړي، چې هغه څه کړي هغه فلیټ، چې د ځمکه بالکل فلیټ شي هواره شي. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، آغا ورځ باندې نُسَيِّرُ الْجِبَالَ چې مونږ به وچلو غرونه وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً، او ویني به ځمکه همواره. بارزه معنا ظاهره، همواره، ښکاره، هېڅ شی پرې پټېدو نه دی، ځکه شی پټېږي یا په ټرنچ کې یا د غره شاته. الله تعالی فرمایي غرونه مې والوځو، ټرنچونه یې پې ډک کړل، نو نه لاندې ځای شته چې څه شی پکې پټ شي، نو اوچت ځای شته چې د هغې شاته پټ شي. وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً، او ویني به ځمکه همواره. وَحَشَرْنَاهُمْ، اراجعو به مونږ خلق ټول، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، نو مونږ به نه پرېږدو په دوی کې یو کس هم بغیر د راجمع کېدو. آدم نه راوالې قیامت پورې څومره انسانان چې راغلي دي، الله تعالی فرمایي we will never miss a single individual. یو کس هم وروسته پاتې کېدو والا نه دی، دا ټول به ولاړي. اوس د غرونو په حواله سوره مریم ورپسې سورت که مریم نه بیا بتاهای زه ګورم. ہاں سورہ طہا ہے، اگے پس یہ سورت آیت نمبر 115 116 117.
300 صفحه. وَيَسْأَلُونَكَ دوی سوال کوي تانا او پیغمبر عن الجبال دغرونو متعلق چې دا غرونه بچرته قیامت پر ورځ دا غرونه بچرته. فقل توتوایا ينصفها ربي نصفا چې دا بوال زي زما پروردگار مکمل کول گرد و غبار دي سبه کی ریزه ریزه دي. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا نو پری بدی دا ځایونه دې هموار برابر. لا ترى فيها عوجا ولا امتا لا ترى فيها عوجا ولا امتا تبنوینه په دې ځما کې عوجا تاسو کته ځای تاسو خندق الله تعالی فرمایي زمکه کې بنئ اوس دومره خندق وګوري ولا امتا نه به یو دومره ډیرو کوي مونږ ډیرو کوي غونډه یې غونډه وای نه به یو دومره وړه غونډه وګینه دا بالکل فلیټ ها ټول به شوړي ها سوره مومن اعلان کو آیت نمبر 15 یا سوال اسنے والے کہ فدعوا اللہ غوښتنه کوي الله تعالی نه څه چې غواړي خیر غواړي یا د شر د فکول غواړي چانه به غواړي صرف الله نه بل څوک نه خیر رسول شي نه شر د فکول شي بل څوک نه خیر رسول شي نه شر نه په نیکه را مدد کېدی شي صحیح شو لوی صفی سے هم په نیکه نشي را مدد کېدی تا ګره شرکیه په پته چې موږ پښتنو کې چارانو نه اصلي موږ مړو ته आवाजونه کوي چې په نیکه را مدد شي صحیح الله تعالی فرمای فدعوا الله غوښته چې کینو چانه وکي الله فدعوا الله غوښتنه کوي الله تعالی نه مخلصین له الدین دغه الله د پاره دین خالص کا اډلټریشن مکوا اډلټریشن جرم دی دغه الله لپاره دین خالص کا یعنی دین کوه په هغه انداز چې څنګه خدای وایي دې ته وایي دین خالص او کنه ته په خپل خوخي داخله یا د بل چاري واجبونه پکې ور داخله دا اډلټریشن دی اډلټریشن په دې مکسچر دی یعنی یو قشې سره چې خراب شي ورګټ کې او بیا د خپل نه پانی خرڅه صحیح لکه مثلا پټرول کې کیروسین آئل واچي او بیا هغه خرڅه پاکستان کې بلا پمپونو والا دغه چل گئی خلکو له دین جانانو بیړه کړه اډلټریشن دا ډېر لوی جرم دی خاورې تیل فدعوا الله مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون اگر چې دا خبره بدلږي کافرانو ته آغا الله توسل رفیع الدرجات چې دې د لوی درجات مالک دی دنه لوی درجه بل څه خالق دی ذل عرش د عرش مالک دی یلقي الروح من امره دی القا کوي انسپایر کوي وحی په حکم خپل باندې غلا من یشاء هغه چاته چې دی غواړي من عباده د بندگانو خپلونه پیغمبر ته لینذر یوم الطلاق او پیغمبر ډیوټي سي چې خلق لوان ورکی تنبیه ورکی تخویف او ير ورکی یوم الطلاق د هغه ورځنا چې دوی به یو ملاقات کیږي الله سره خلق به ملاقات کیږي چې سره ملاقات به سره کیږي نو د پیغمبر ډیوټي دغه چې خلق یې رہی د اورځنا چې د اورځ را روانه د مرګریا you will face that very big and great court هغه داسې extremely supreme court دی چې داغه فیصله نه ریویو کیږي نه چیلنج کیږي صحیح اوس پسې الله وایي چې یوم هم بارزون دا هغه ورځ ده هم بارزون چې دا خلک بټول ښکارا ولاړي نو ښکارا بوله ولاړي ځکه ځمکه باندې د پټېدو ځای نشته یوم هم بارزون لا یخفا علی الله نبشی پټې دې الله تعالی باندې دوی نشي اون سره لګي سره یعنی 100% خلق بکولاوی
او every individual will be very much clear 100%. د شا د مخ د سټ د پوزا د وخت هر یو شی به کلیری یعنی داسې په یو ټي وي فوکس کړي یو داسې عجیبه چې ځکه د ټي وي کیمرا کې فوکس کړي کله به مخ خې شا باندې نه خې کله به شا خې مخ کله به یو سایډ خې بل سایډ پنای الله تعالی فرمایي د قیامت ورځ ما د ازمکه داسې فوکس کړي دا چې الله تعالی باندې د دې یو وختوم پوشیده نه پاتې ها 4D نه بلکې دا به 6D وي دا به 6D وي ځکه ډایمنشن خو شپږ دي مخه ده شاته رائټ دی لیفټ دی لاندې دی او باندې نو واپس خپل سبق وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ غَوْرَسُوَالُ زُمُغْرُنَا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً أَوِنِبَتْ أَزْمَكَامْ وَارَا وَحَشَرْنَا بُنْبَرَا جَمَكُ دَاخَلَكْ فَلَمْ نُغَادِرْ پس نبی پریخود منگا منم پدوی کے خدم یو کس بغیر برا جمکورنا وَعُرِضُوا دوی بولان لکیشی غَلَا رَبِّكَ پروردگار تاتا صَفًّا صَافِينَ تو صفنو کیا ارگنائز صفنه بيد الله وړاندې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو سل او شل صفنه بد الله وړاندې ولاړي سوره صفنه شپږ شې صفنه سلويخ صفنه دا بر سابقه امتونی اتیا صفنه بد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت وی نو دا ټول صفنه خدای وړاندې ولاړي وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ خلق بوڑان لکلیشی پروردگار تا صفن وصفنو کی اس اللہ تعالیٰ بہت سوئے لَقَدْ جِئْتُمُونَا يَقِينًا تَاسُرَاغ لِيَئِمُونَكَ کما خلقناکم لکچ پیدا کنی موئی تاسو اول مرتن پڑھن بکرد باندے یعنی مانا دا چیو قستاسو تخلیق پروسیس لوگوں دے ڈیفرنٹ ہے پروسیس لوگوں دے ڈفرینٹ ہے کہ التستا گروتھ دا اغی نطفینا پا مختلف سٹیجز بانے تیر سنو تتی جوڑ سے او بیا زنانا ڈیلیوری ہوگا بیا زنانا ڈیلیوری خود التستا سیل صحیح دا اغی نمونگا بیا کلاؤننگ ہوگا صحیح موجود دور کول سوئی کلاؤننگ اگرچہ اللہ کلاؤننگ نہ کہی ذرا کلاؤننگ کی خود مماثلت تے کلاؤننگ کس لئے مماثلت تے اللہ چکم بعد الموت کے اگر ایکچول شے تے او تردے حد پور ایکچول دے کہ اللہ تعالیٰ فرمائی بل یرید الانسان لیفجر اماما انسان سورہ بے وقوف شے دے کہ گورا ہر شے چی دد علم نبار دے تکذیب کئی چی پا کم شے دے نہ کوئی گی دے لگیا دے تکذیب کئی دا ظنمنم دا ظنمن نو ددیم تکذیب کئی چی اللہ تعالیٰ بما بیا سنگ پیدا کی چی خور و سر خور شم اور ایزر اللہ تعالیٰ فرمائی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا تو خدا ڈکو غم غستے دا جوڑون غم غستے دا غوش غم غستے صحیح دا سرمن غم غستے چی دا با خدا سنگ راجمہ کری اللہ تعالیٰ فرمائی آغا خفری روا چی دا دا گتو کمی پوری دی دا با دا آغا وی چی کمی دی دنیا کی دی فنگر پرنٹ پڑی پی آئینی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا فنگر پرنٹ پڑی ہم آگئی چکم دی دنیا کی ذکر پڑی وسطہ آمات رہتے تو بارتا ہم انکار تکیا رہے خدای بھائی اڑے گا وقتا چی پتے اڑے گی صحیح تو لگا رسم پہ صحیح ندا فنگر پرنٹ یہ واضح الیس کی نہیں قیامت پر دوم تا یہ پروسیس نہ تیری کو چی اڑے گا وقتی چی پتے اڑے گی چی دا اللہ ستالے جی دلی کرنا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بنان دا پوری سوگر دا پختو کی دا دا گوتو نشان دا نوم نده دا صفت ده دا دیر بار بس نومی خوبال اب نرازی سکر دا خونده ٹھولو پختو کمزور ہے فریانا نشان انگوشت نوم نده بہتر دیر او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا بعد الموت پہ حوالہ کہ کل بنی آدم امام مسلم حدیث نقل کرے کل بنی آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب کہ طول بدن دا انسان خاور بے اخری مگر عجب الذنب بے نخری سبے نخری حدیث تاز بکلے مگر عجب الذنب بے نخری اس عجب الذنب دا لغت پہ اعتبار لٹرلی دا بیک بون دے منگو تا دملا تیر وائی سوکو تا دملا ڈو چوائی یا سپینل کارڈ ہوا تھا
چې دا بنه اوس دا خو چې پیغمبر علیه السلام په کوم اسلوب کې خبره وکړه صحابه ته کلیک شو او د پوهان خلک ډېر ډیر خلک لهدا هغه تاسو پیږي او ما وجب الزنب څه شي صحیح. اوس پیغمبر علیه السلام هغه دور کې نه ساينس دومره ترقی کړې و چې سلې پیژندل ټیشوز پیژندل ډي ان اے پیژندل او عربو سادهګان هغه د ټولو پیژندل ته اوس ترڅاړو د قندار خلک ډېر ډیولپ کیوس او سارا طرف ته کوم خلک وسیږي صحیح. ناغي درازه د کمپیوټر خبره کا کاغی ته دا وې کفرجان او تلا دا ویل کا په بسګرانو ته چلته نو ما سره یو موټر دی زمانہ کله کله دا کلی پای کې پاتې شي نه موټر را ته आवाज وکي چې د کیز ان دی اگنیشن یا یور ډور آن لیفٹ سائیڈ بیک ډور آن لیفٹ سائیڈ از اوپن چې روانه زما موټر ما ته आवाज وکي چې دا دروازه د لیفٹ سائیڈ ترسته دروازه دا کولاو ده صحیح. ناغي به د فرجان د وجه کې دا اجازهدار دی نو دغه وجه خو غریبانو خاموش خو دې لړ نه وي زمونږ د مالک یې لیونه شي صحیح. وای بل څه کنه وجه زکه چې خبره تا د غیر اپروچ نه بار وکړه دا د غیر عقلی اپروچ ته بهر خبره ده. نو اوس پیغمبر علیه السلام هغه ته په خدای انسپایر کړو چې حجب الذنب موایا ډي ان اے وایا حجب الذنب موایا ار بي سي وایا صحیح. حجب الذنب موایا سوایا ټیشوز وایا صحیح. نو پیغمبر علیہ السلام نے تاسو کوئی دا حجب الذنب څه شي نو عربو هغه د ورکوټی شي مثال چې به ورکو نو دا به د وریز دانه ورکو تصویرې په شرشم دانا دا د ټول نه کم ترین یعنی د حجم په اعتبار د ټول نه کم ترین شی چې عربو پیژندو د دینه زیات ورو کې شی بلغی نه پیژندو یعنی دا څنګه چې دای په نظر کې نه و چې دینه بم وایي. نو پیغمبر علیہ السلام ورته مستحبت خردلن دا څه واړه شیونه لکه د شرشم دانې پیغمبر علیہ السلام فرمایل منه فيه يخلق ومنه يركب په دغه کې انسان پیدا کول شي او دغه نه گروث کیږي دغه کې انسان پیدا کول شي او دغه نه گروث کیږي. یا حافظ ابن حجر حدیث نقل کړي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې سلوي خرج مسلسل باران اوس کله باران شي اوس زم سپرینګ موسم کې موسم بهار کې نظم کا سوشي راوچت شي درو پړسيږي او بیا غواهونه رسول شي کنه غواهونه دم ژوند دي چې الله تعالی مریض مګي تصور کړ ژوند دي ورته ورکړ. الله تعالی فرمایي کذالک تخرجون دغه پروسس په دې انداز په تاسو مکه نه راو باسه. نو حضور فرمایي صلی الله علیه وسلم چې سلوي خرج مسلسل سلوي خرج او شپې مسلسل به باران دي مسلسل به باران وي او حضور فرمایي ثم تموتون كما ينبت البقر دی بتاسو لکه د بقول راوځي اوس بقول خو مخ یعنی هر قسم گریویټیشن تا هر قسم ست گروث ہوتا هر قسم گروث ریتا او شین شیتا هغه ته بقل وای خو بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام د هغه سپیسیفیکلی منشن کړي مثل کوما لکه د مشروم براوځي څنګه براوځي لکه د موږ ورته خریړې وایو صحیح چې لکه د خریړو نو ماته واست ویلو غالبا چرته چې اوس غیا راوځي دا پرور راوځي ته به نن اومینه چې دا د ازمکه 14 شوی دا صحیح. نو کدا سره کې التجربه تیخ کاری صحیح او کله نه کې نو چې تقریبا 6 غنټه پس راشه لو دي شي والے باندې ظاهر شوی نو چې سبال راځي هغه دورونه راوچت شي صحیح. هر چې خریړې ده د جوم کوي د یو دم راځي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي فاذا هم بالصاهره دی وجه الله تعالی فرمایي چې څنګه مخدای ژوند کې لکه خریړې به هم کوي صحیح. نو دا په کې نشته چې فریجان به تاسو کوي یا باندې سلامت تاسو کوي چې اجباري څنګه اجي غني خبره راوته کنه راوته صحیح. نه ټول خلک په یو وخت راوځي دغه دانش ته چې پلانې راوته پلانې پاتې شو نه ټول څخه د خریړو راوځي एकदम یو بم فاذا هم بالساهره دا بليونز and billions and zillions انسانان دا په ټول په یو وخت باندې زمکه په سطح ولاړ صحیح شو. نو دا وګور الله دې ورته فلا خان لقد جئتمونا تاکفر تاثر علیمون تا
کما خلقناکم لکه څنګه چې ما پیدا کړی وای تاسو اول مرته پړم بنی کرت باندې یعنی کوم خالق چې د لومبني کرت خالق هغه دې کرتم خالق دی خو تاسو ځین کې دا خبر نه راتله چې الله تعالی به مرګ نه بعد مونږ څنګه ژوندي کوي او دیمه دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے نقل کړي کما خلقناکم لکه څنګه چې لومبي پیدا کړی وای نو اس میں دغه سے پیدا کړی نو چې لومبي پیدا وای بربند وی نو بم بربند وی سرتور سر وی سر بده اوسم سرتور وی شپې ابلوي اوس باندې شوز په خو باندې نه سنت وی خبر تاسو ته پیدا ہے دا توریک حفاتن غراتن غرلن شپې ابلا بربند نه سنتا ذکر دی نه هم کله کلاونه وکړو د انسان هغه باندې سنت پیدا کیږي دا نه چې سنت کړي انسان کلاونه نه کړي چې سنت کړي پیدا شي ځکه بیا قرآن ټول سنت کړي دی او دا ټول نه سنت پیدا کیږي نو دینه ډاروین تیوري غلطه ده ډاروین وایي زمونږ په خواله کای و ډاروین څه وایي د انسانانو په قانون موږ استابو خو زمونږ لکای نه و صحیح چې لکای و نو په اولاد کولو پیدا کیږي لکای یا اولاد نه ولې لکای نه پیدا کیږي حفاتن غراتن غرلن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے بل تپوس کی ماته وې تاسو پیغمبر علیہ السلام ته اداسه هغه ډیره حیادار خزا ته پیغمبر بي بیان ډیره حیادار وي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته نیک ګوري نه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي تاسو پرون چې مسله بیان کړو چې خلک بټول بربندي افلا يرى بعضنا بعضا بیا به خلک یو بل نوي افلا يرى بعضنا بعضا یعنی خلق به یو بل باندې نظر نه لګي د حیادارۍ په والا یو کوسترګي ځا تکړي بل تاسو کې چې دا خبر ډیر ځکه یو حیادار خدا هغه ته چې د پردګۍ خبرو کې باندې قیامت راځي کنه پی راځي صحیح بات تاسو حدیث ذکر کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مکه معظمه یو خدا راځي او دا خدا هغه چې د حضور صلی الله علیه وسلم په قبیله کې دایره کور خادم و سو دکور خادم و میٹ سرونٹ شوی ورته نو دا میٹ سرونٹ و نو پیغمبر علیہ السلام تعالی مدینه منوره ته پته ورته چې پیغمبر علیہ السلام د لوی مملکت حکمران دی فلان دی ادا غریب و نوراله ورته نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یرجز راغلی مات سره لګ امداد وکړي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خپل ولم چې څور کول نو ورکړل او ټول بنی هاشم ته وی دا زمون خاندانی خادم و تاسو ټول وې دې لپاره پیسې جمع کړي نو ټول خپل بساط مطابق پیسې ورته جمع کړي سامان ورته جمع کړ او ورکه ورته اوس دا چې واپس لا یو صحابي د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دغه وخت دا منسوبه تړله چې مکه معظمه باندې اٹیک کړ حضور علیه الصلوۃ والسلام دا منسوبه سیکرټ وا نو یو څو د شمار صحابه ته معلومه وا عام جنرال ته نو معلومه بلکې حضور علیه السلام چې جنرالي ډسکشن وکړو چې تیارې روان دي مشکونه روان دي ایکسرسایز روان دي ویپنز تیاریږي رائټس برابرېږي ټانکونه برابرېږي فلان فلان سب مهم خوشتا سب مهم خوشتا خو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د دې شی د مخفي ساتلو لپاره د مکې له طرف ذکر به نه کو صحیح لکه مکه دا خو جنوب ته ده حضور علیه الصلوۃ والسلام به د شمال طرف ذکر کو چیرې د شمال کې د فلانه علاقه دغه مین انتفاضه خو نه شو یعنی مین خلق داسې کانسپیریسی فلان فلان سیریا طرف ته خلق موږ لپاره ټربل نه کیاله فلان نو جنرال پبلک بدا سوچ کو چې حضور اسلام بیا په دې طرف وردي یا په دې طرف وردي د مکه معظمه خبره د سیکرټ ساتله چې هغه تیارې اونې سلمون د مقابله لپاره صحیح خو حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی ډېر صحابي دي هغه یو خط لیکو نو دا خط ته وی ته خو مکه ته ځې کنه ایو ته یاو وی زوم بدل څه پیسې درکو مې زما یو خط بزان سره یوسي خو وی خط ډېر پوشیده دي رازدارانه دي نو چې څوک ته خبر نشي نو وی خنو هغه ته پیسو ضرورت هغه خبره چې خط دې خط واغسته نو اگویا حضرت حاتب ورته وی چې پردې سره به وړي نو هغه د دې قمصو په ولونو کې تاوک نو قمصو کمسای وای تاسو کمسای د کمسای په دې ولونو کې تاوک دومره پوشیده کړ
دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل امین راغی وی هغه خط چې دا هغه یو خط ورسره داستا د ارمی څومره سکرسی چې دا ای خط سره باغه اوټ شیلتا کا خط مکی والا ته پلاس ورسېد نو سکرسی اوټ کیږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی، حضرت مقداد، بلال، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین او یو روایت کې زبیر هم دا پنځه واړه د یو رخصت په تاسو خپل په لاړ شي او وګورئ ته کې رست ایریا دا روضۃ الخاف وو کلا نه ته خلک رست ویل نو دا برست ایریا کې وی نو التا خط نه واخلي خط نه واخ نو دوی لاړ ورپسې حضرت علی بچو کې بنو هاشم نو دا خبر سره مانوس په دې والا چې د هغه خاندانی خادم و نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی بیا خط ناغي اول انکار وکړ پیسې غوښتي وی ما سره ختمت نشته نو اصل دا مقصد در یعنی هغه مسلمان هم نه و مسلمان نه و حضرت علی رضی الله تعالی د خود د فطرت په حواله ولا ترک ورکو وی لتعطيني القرطاس او لو جردنك یا خو پر رضا خطر کا یا کني زما ټول جامې دنو باسم سبقم د ټول بدن لغړون دی بربند نه صرف سر په نه کوم سر کو بجاموم کیږي وی جامې بدنو باسم صحیح ان جامې بدنو باسم چې بدن د کولاو شي چې دا خط کم ځای دی صحیح شو بس اخذ وګړي ان دا مقصد دا چې دا د کلچري سوا د خزي فطرت دا او فطرت اوسم دا دی دا خو موږ په زور دا بربنده کړی دا صحیح صحابه په زموږ سړوم دی صحیح موږ ته بربنده خلک پان راځي صح څو خوشاله دي او کپړم کم لګي صحیح نو دا د خزي فطرت کې دا پردهداري صحیح نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بیا پردهدار سره هغه د پردې منبع حضرت عائشہ ورته جی خلق به یوم ته نه ګوري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفر کړی یو آیت ته چې الله تعالی فرمایي چې لكل امرئ منهم يومئذ شان یغنی دا دومره hebat او یری والا رز ده چې هر یو بنده په خپل ځان کې دومره انوالو وي چې بل اړو پته ورته نه چې ما مخکې رسول سوکشتم کلیشتا صحیح نو لاندې وګورئ لقد جئتمونا یقینا تاسو راغلی مونږ ته کما خلقناکم لکه څنګه چې پیدا کړی وې پړم به کرت باندې بل زغمتم بلکې تاسو خام خیالي دا ان نجعل لكم موعدا چې مونږ به هرګز اون ګرځو تاسو د پاره یو وخت ژوند نه کېدو نو از ژوند دي شوي اوس محمد دا ووضع الكتاب دو وضع الكتاب معنا دا کتاب بکی خودش نو دا محاوره ده دا څه ده محاوره ده چې کله عدالت لګي محکمه لګي څه لګي محکمه لګي نو د قاضي یا د قاضیانو دراتلون وړاندې د قوانینو ټول کتابونه هغه د محکمې کوم ذمہ دار چې وي هغه ټول کتابونه ورته کې دې معنا چې اوس محکمه لګي اوس کې محکمه لګي نو چې څنګه هغه یا کتابونه سیټ کی ندینہ بعد آیو کس آواز کی آل رائز صحیح نو ټول خلق پاسی نو ججرا دن نشی بیک دوارنا صحیح ججرا نو وضع الکتاب دا محاوره دا چی کتاب بکی خودشی یعنی محکمه بولے ووضع الكتاب کتاب کے خودشی فتر المجرمین نتبوین مجرمان مشفقین یریدن کی بے مما داشینا فی چدے کتاب کی جی ویقولون دیب ویا ویلتنا ہائے افسوس یا ہائے ہلاک زمونگا مال هذا الكتاب سدی دی کتاب و عمل لامل لا یغادر صغیرتن چی دان پریگی ور کوٹ عمل ولا کبیرتن لو عمل الا احصاها سیکوینس کی لکھی او کیلکولیٹ کیئے سیکوینس کی لکھی او سکن کیلکولیٹ کیئے کریٹ اور ڈیبٹ رہتا ہوں خیلی ووجدوا ما عملوا حاضرا وبممدوی آغا عمل جو دیکھڑے دے حاضرا حاضر ولا یظلم ربک خدا جاتے نکے استا پروردگار اچھا سرا حتی چل چانی کی آغا کڑے دا او سلے وی دیکھ خوجی زمان یو کریڈٹ مسنگ دے مسنگ پکی نشتا یاد چا بدی چنے دا کرے او داغا پا ویب پیج بانے غلطا ہے سرا خاطرے دا اللہ تعالیٰ فرمائی دا جاتے ما سر نشتا ستا کمپیوٹر هغه به دا مسپرنټ کول کوي زما کمپیوټر دا مسپرنټ کول نه کوي
ولا یظلم ربک نو بس دې لپاره یو ځای نه دی چوټي. سورہ الحاقہ یو کم دیر شما پارا یو کم دیر شما درم صورت شیرشاہ سنت پیج اولو فائدی او اصلار شاہ آیت نمبر 11 نوالا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ کلچ پھکے والشی فی الصُّورِ 5 پیلے کی 10 پیلے کا سوائے پیلے نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ یو پھکے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ اوزمکا حملت مانا برابر کریشی لکا منگا ذکر ہوگا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ ازمکا دا ہموار کریشی والجبال اغرنهم ہموار کریشی فدکتا دکتا واحدا دے خوگورا دا دوارا با اجڑا کولشی پیو کرک دا سے نو یا چی دا سے اجڑا کی در نو بس ہون لڑا ٹرنچس کے پریوتر چکم اضافی ہوگا واقع صحیح مونگا چی دا تاز بوجھے ہوئی ورطا غندے چی ہم دکو نو شے پاکی ظاہر چی ٹولو گھٹنو تے ورسی دا شے ہم خوزو اللہ تعالیٰ فرمائی دا ازمکا ہونا بدوالا بس یو جھٹکا ورکم اے جدا جھٹکا ورکم بس ہونا لارس فوراں ٹرنچ سے ڈک رہا صحیح اور سفلیٹ سی یا سبحان اللہ سب قیامت بھائی فدکتا دکتا واحدا فیومئذ پس دغا ورزد وقات الواقعہ چی اگر ایونٹ واقعش اگر ایونٹ اگر واقعش وانشقت السماء او بچویگی اسمان فہی یومئذ واہیا اس نم کو دا اسمان دمر مضبوط تے سمر مضبوط تے کلان چھ خدای جوڑ کرے دے چرتے چرے چاہوگی چھ اسمان نے ٹوٹا پر ہوتی تھا ہاں صحیح کیا اگر سٹک ہوئے اس زڑاش سٹک ہو مکوشتے تیرا پرسی خو اللہ تعالیٰ فرمائی دا قیامت دورہ دے پارا دے اسمان کی اس قوت مشترے بدا سرے غرے زکر فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ دے پتا ورسبان دیر کمزوری والملکو غلار جائیا فرشتے بے پاتراف ہوئی فرشتے بے چلتے فشوفا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ او پور تکڑے بے عرش دربستا فوقهم دپاس رضوی پتا ورسبان سمانیا اتصفن ملائکو سو سفنو ات ملائکے نا ات صفون ملائکے اس یو سب کی سورہ خلق بھئی اللہ تعالیٰ بلا یوم ایزن دا غورز توردونا چی تاسو بڑوان دے کولشی اللہ تعالیٰ تا لا تخفا نبشی پٹے دے منکم دتاسونا خافیتن حسیو نفس پٹی دن کی اب چت طرف پٹے جائے تورا بورا نشتا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ پس ہر چاہ کس دے ہوتی ہے کتابو چور کرشد ورطام اللہ مدد بیمینی پخیل آسمان لے فیقول نسوس خیل آسمان لے ورطا پرنٹ آؤٹ ہو کرشد دوالا فیقولو دے بوئی ہاں او مقرو کتابی دیر خوشحالینا ہائے اترو کتابیا الولی دام اللہ نظمہ خوشحالہ بشی انا خوشحالینا بچگا کی راشای داو گوری اے پلاس میں عدد دلے ہاں مقرو کتابیا انی ظننتو یقینا زما یقین انی ملاقن چی زملاوی دل کے حسابیا حساب پر سرا فهو فی عیشت دا سڑے بھئی پجون کے راضیت دیر خوشحال جون بھئی فی جنت پباق بھئی عالیت دیر وڑ باق بھئی دیر وڑ قطوفها فروٹ او میوے داغے دانیتن دا بڑیر قریبی وی نو دیر قریبی مانا چلتا داسترین نشتا چی ونی توقوی جا روشو کوا انتا داسترین نشتا خوب بس سڑے بدا سناستی پل کشن دانے بیدا سن سارا مد بدا سے ڈٹ لگولی صحیح او آپ مخامخ ہونا کی بورتے ہو سیخ کارشی بس دا التا خواہش پیدا کر سو نو الیکٹرانک کنیکشن دے آگے ایپل سر چیرے دا سنگا ڈیزائر پیدا شو اگا پا الیکٹرانک کنیکشن میں پکپل روان شیدے لبخی راشی دیتا ہوئی قطوف و آدانیہ سیف اللہ خانا پاسیدر پا کیوں نشتا صحیح ڈشن برازی خود بخود اور جو سنگا تاو گئی سی الحمدللہ اٹ مین یو ہیو ڈن یور جاب مگر ڈش آٹومیٹکلی روان شی
صحیح ریموٹ کنټرول ها وایرلیس کنټرول قطوفها دانیا کلوا اخروا واشربوا اسقوا هنيئا مزي اخلي هنيئا معنا مزي اخلي بما اسلفتم د هغه وجه تاسو عمل کړو په ایام الخالیا پتیر ورځو کې و اما من اوتیا ارچا کړه چې ورکه شي تا کتاب او ملامه داغو بشماله په چپلاس باندې فیقول غبو یاله تنی کاش کې لم اوت کتابیا کاش ما تنورا کړه ملامه زما ولم ادري ما حسابیا او چې زنه پوښه چې حساب سره یا لیتا کاش کې دا ملامه کانت القاضیه دا ختم شوه چرته ورکه شوه چرته چې پلاس نه وته ما اغنا غنی مالیا زمان مال اس پایدران کرمال زما حلق غنی سلطانیا حلاک زمانہ ختم زمانہ قدرت و قوت زما مصلا بوئی چی خضوه انہی سیدے فغلوه سٹ سر واللہ سکڑی ثم الجحیم صلو بیا جہنم تے داخل گئی ثم فی سلسلت بیا پانا چین کے زرعوا 70 ذراعا چی داغیر میجرمنٹ او یا گزبے فصل دمر لوی اینکر و تواچوی چی دے خضیدے نشی چی مومنٹ نشی کولے چی جہنم کی مومنٹ نشی کولے ندارا عمل نامے او دوبارہ اعمال تفصیل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللهم ربنا اشرحنا بالقرآن زين لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا